څلورم تعلیم چې محمد رسول الله مشترک کړی دی هغه تعلیم دا دی چې کله انسان د مشرانو و مجلس ته راسي که څه هم یو کشر سړی راسي هغه کشر سړی تر ده په رتبه کې مشر وي الله تعالی دته غټ مقام ورکړی کشر ته مشر ته هغه مقام الله نه یې ورکړی لیکن دغه کشر به د هغه مشر خیال ساتي محمد رسول الله ګوره کم شخصیت دی الله تعالی دی دنیا دی دله رویه پیدا کړی خاتم الانبیا دی لیکن د ورقه مجلس ته چې راځي په هغه مجلس کې د ورقه ډیر خیال ساتي نو پر مشر باندې که څه هم پر کشر باندې که څه هم د ده رتبه لوړه وي چې کله مشر ته ورلی مشر که څه هم تر ده په رتبه کې کم وي د هغه خبره به اوري د هغه خبره به پر ځان برداشتوي دی به دا نه وایي چې زه کشر یم تر تا مې مرتبه لوړه ده نو خبره به زما چلیږي محمد رسول الله ورقه ته انتظار دی چې هغه څنګه مشوره ورکوي پنځم تعلیم په دغه واقعه کې دا دی و امت محمد رسول الله چې کله ورقه ته راځي د مشر دپاره بیا دا پکار ده که چیرې کشر د لوړې مرتبې والا سړی وي مشر ته دا اجازه شته چې د دغې لوړې مرتبې کشر ته سم په دلاوري باندې خبره وکړي داسې ورته وغږېږي لکه یو عام ماشوم ته چې غږېږي نو ورقه و محمد رسول الله ته په داسې انداز باندې غږېدلی دی ورته فرمایي چې ای وراره له تا سره څه کم حالات سوي دي چې تا ته څوک راغلی په غار حرا کې هغه واقعه و ما ته بیان کړه نو محمد رسول الله بیا واقعه ورته بیانوي شپږم تعلیم په دې واقعه کې دا دی و امت ته چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورقه ته رالی اوس محمد رسول الله خو کشر دی لیکن ورقه مشر دی په مرتبه کې د محمد رسول الله مرتبه ډیره لوړه ده اوس که چیرې مرتبه د کشر لوړه وي مشر ته راسي تر مشر مخکې به خبرې نه کوي محمد رسول الله په دغه یوه واقعه کې و امت ته ډېر تعلیمونه پرېښي دي نو محمد رسول الله چې له خدیجة الکبرا سره رالی اول وار یې خبره نه ده کړې دا یې نه دي ویلي چې ما ته خو الله تعالی نبوت را کړی دی پر ما باندې د قرآن کریم آیاتونه را نازل سو ما ته له اسمانه څخه جبرائیل را شوه سوی دی محمد رسول الله خاموشه کښېني خدیجة الکبرا دا واقعه و ورقه ته وویل ورقه ورته وایي یا ابن عمي اسمع من ابن اخیک خدیجة الکبرا ورته فرمایي چې یا ابن عمي ای زما د اکا زویه ته له خپله وراره څخه خبره واوره د وحي د شروع حالات درته بیان کړي نو ورقه ورته وایي چې یا ابن اخي ماذا ترى ای زما وراره له تا سره کوم واقعات سوي دي له تا سره په غار حرا کې څه وسو هغه واقعه و ما ته بیان کړه تر هغه وروسته محمد رسول الله خبرې شروع کړې نو د کشر دپاره هم دا تعلیم دی چې کله مشران ناست وي دی باید خبره اول واري نه کړي شروع د مشرانو خبره واوري لیکن زموږ ستاسو په معاشره کې دا سنت هم پاته سوی دی دا طریقه هم ختمه سوې ده په مجلس کې مشران خو پرېږده مشرانو ته خو ګر سره وار نه ورسیږي اول واري کشر خبره کوي